باغی کې فرق نه د دې مرکز خط استوا وا نو د دې خط استوا په محاذات کې معدل النهر التا دغه د میلا مرکز پوهیږي به دا 90 اغم 90 دا شمال طرف ته جمع حسابي او جنوب طرف ته منفي د شي اغم شمال طرف ته جمع او جنوب طرف ته منفي یا ان او اس دغه علامه سره ظاهري پوهیږي د قرنګي د طول البلد دا دوائر چې کوم په دې کره ارض پر اسکرل شي نو د په اسمان کې هم د دې طول البلد په محاذات کې دوائر پر اسکرل شي خود د دې زمکي د دې طول البلد د دې خطوط او د اسماني طول البلد خطوط په منځ کې درې فرقونه دي غټ درې فرقونه دي پوهیږي راځه اوس اغي ته ویل کېږي دوائر زمانیه اغي ته څه ویل کېږي دوائر زمانیه پوه شوې به راشه زمینی خطوط طول کو اگر وہ ساتھ دے کر آسمان پر کچھ خطوط فرض کر لی جائے تو وہ تمام خطوط جو کہ سماوی قطب شمالی اور سماوی قطب جنوبی کو ملا رہی ہوگی وہ اگرچہ نصب دائرہ ہوگی لیکن دونوں جانب کی خطوط کو ملا کر ان کو دائرہ زمانیہ بھی کہتے ہیں دا خبرے نصب دائرہ جوڑی گا نا کچھ دبل طرف دا سر ملاو کی دائرہ شی بھی دق کریں گے آقا نصب دائرہ جوڑی ہو بل طرف او سره ملاو کی نو دائرہ جوڑی ان کو آپ آسانی کے لیے سماوی طول بھی کہہ سکتے ہیں اگرچہ آسمانی طول ایک الگ اصطلاح ہے لیکن یہاں ماں سمجھانے کے لیے دوائر زمانیہ کو سماوی طول کہہ دیا ہوئے گی پہ ہاں پدی کی فرقونه سدي یو فرق خو بدی کې دا دی چې د دې طول البلد مبدا چې وا مرکز چې و هغه څه شی و خط ګرینیج خو د هغې دوائر زمانیه چې دي نو د هغې مرکز خط ګرینیج نه دی د هغې مرکز خط ګرینیج هغه نه دی ټیک شوله د هغې مرکز څه شی دی نو به وایي راته چې اعتدال ربیعي نقطه چې کومه ده اعتدالی ربی لکه دا نور ما تا ویلو چې د 21 مارچ نه د څه د دسمبر نه د 21 دسمبر نه روان شي به طرف خط استوا کنه خط استوا پوجوبي چې د کله خط استوا د پاس را ورسی په خط معادلونه هر لره شي کنه او کوم نقطه چې ده د معدل النهار نه تیر وځي بیا کوم ځای کټ کی وایي به دغه وخت اعتدال ربیعي او چې په کوم نقطه ده معدل النهار کټ کی هغه ته نقطه د اعتدال ربیعي هغه نقطه د اعتدال ربیعي چې ده دلته طول البلد هغه په محاذات کې دلته به زموږه چې دا خط جوړیږي که نه هغې نقطې د اعتدال ربیعي چې دی دا د اسماني طول البلد مبدا مرکز دغه نه ګوري لکه مثال په طور دلته دا هغه نقطه د اعتدال ربیعي ده دلته چې دا یو خط جوړیږي که نه داسې هلته هم دا یو دایره جوړیږي شي که نه دې له کله راورسي دې څه شي دای مرکز دی اوس د دې مرکز نه ګوره دغه خو شمال دی هغه جنوب دی او دا مغرب دی هغه د نه څه دی مشرق دی نو دا نقطه د اعتدال ربیعي دا د هغې سماوي طول البلد یا د دوائر زمانیو هغه مرکز دی یو فرق پکې دا شو الته خطي ګرینیج او دلته نقطه د اعتدال ربیعي دویم فرق پکې دا د خطي ګرینیج نه مشرق او مغرب دواړو طرف ته موږ شماره کوو مشرق طرف ته طول البلد جمع شمارو او مغرب طرف ته منفي د دې کې به صرف مشرق طرف ته شمارو مغرب طرف ته
خط ګرینیج نه یو درجه چې مشرق طرف ته لاړ شي نو هغه و 1 درجه جمع 1 طول البلد جمع 1 بیا جمع 2 جمع 3 تر 180 پورې باندې بیا 180 نه په اخوا باندې وراتلې منفي 179 منفي 178 منفي 177 منفي 176 او دې وراشي منفي 1 لا وراشي کنه او په دې دوایري زمانیه چې طول البلد د پاسه چې په اسمان کې رقم فرض دي پای کې بس صرف مشرق طرف ته شي 1 2 3 4 5 180 181 182 190 200 201 203 هغه 360 अब د یو طرف ته شي شمال دو فرق شو دریم فرق پکې دا دی چې دا خط طول چې کوم دی کوم فرض کړی شي دا په اشاریه نظام کې حساب زموږ د دې علاقې طول البلد دی 72.38 دا دوایر زمانیه چې دا په اشاریه نظام کې حساب دی دا صرف په ګڼتو باندې د دې حساب کتاب څه کیږي د موبایل کې تاسو وګورئ د دې لیکلي رائټ ایگزامشن ټول درجه او بیا د دوه نشانه به چې ورکړي نو بیا چې به څه کومې څه ورکړي امنټ بیا د دوه بیا د څه ورکړي څه کار وایي به د قبر راشي دی زاویہ زمانیہ ساتھ ہی زاویہ وہ زاویہ جو کسی دائرہ زمانیہ اور کسی مقام کے دائرہ نصف النہار کے درمیان ہو یا کسی بھی دو دوائر زمانے کے درمیان کرۂ عرض پر بننے والا زاویہ زاویہ زمانہ کے یہ دائرہ زمانیہ شوا یہ زاویہ زمانیہ دا زمکہ باندې چې طول البلد دی بار دوائر زمانیہ دی کنه دو دوائر زمانیہ په منځ کې چې په طول په زمکہ باندې کوم زاویہ جوړیږي وجود د دوه مومنټس کې چې کوم زاویه جوړیږي هغه د وی زاویه د شی ورخه راشه دا طول البلد چې دی کنه د دې علاقې مثال په تور طول البلد هغه څه شي دا د 30 څه شي دی 30 پوښوي او مثلا د دې علاقې چې دی دا چې دی دا خط ګرینیج دی دا څه شی دی دا ګوره چې د 30 داسې راغلی دی که نه پوښوي چې دا خط ګرینیج هم داسې راغلی دی که نه ته پوښوي دا 30 طول البلد دا ګرخه چې راغلی دلته یې خط استوا قطع کړې ده قطع کړې ده دا خط ګرینیج چې راغلی دی دا خط استوا قطع کړې ده دې دواړو چې په کوم ځای باندې دا خط استوا قطع کړې ده په دقیق ځای نه لاړ شه د ځمکې مرکز ته لکه دا اوس مڼه یا ټماټر الو مالټا سوی پرې کړې ونو نه دا په شان دی دننه مرکز ته پوښوي به یعنی چې دا پره دی وو دا خټکې وي چې پره دی دیواله وي کنه د پټوانو کې اکثر شته چې پره کړي وو او دغه شان دی په دې ځای کې سورې وکاو د ځمکې مرکز ته التبا د 30 درجه الته د هر څه زاویه جوړې ده نو موږ به وایو دا خط ګرینیج دی دا مقام مطلوب دی کنه نو د هر شي زاویه جوړې ده نو وایو چې د دې علاقې طول البلد جوړه ده چې دې علاقې طول البلد دا وایي دینه چې دنه لاړ شي نو ته یو مرکزي کنه دینه چې لاړ شي نو زمکه یو مرکز دی کنه دوړو نه بس زمکه مرکز ته لاړ شي البته یو زاویه جوړه شي کنه چې زاویه جوړه شو دا زاویه د سوره د ناپې کا چې هغه د ناپ په مثال اگر 30 وا دا خو خط ګرینیج دی کنه و مو چې د دې علاقې چې په دې خط دنیا سوره ملکونه پراته دي د دې ټول البلد 30 دی ایسا شیئے 30 دی زیادہ طول البلد 72 دی
مثال په تور باندې دلته وګورئ پوه شوې پرې دا طول البلد کرښه راغلې ده که نه دا 72 دې طول البلد کرښې دا خط استوا قطع کړې که نه کټ کړې ده که نه دا په کوم ځای چې کټ کړي د دې ځای نه لاړ شي سیده د ځمکې مرکز دایره کې په قره کې دلته یو مرکزي که نه هغې مرکز ته سیده په خط مستقیم سره لاړ شي پوه شوله داسې دې خط ګرینیج دوم دا ځمکه دا خط استوا یې قطع کړې که نه د دغې قطع یې د ځای نه سیده خط مرکز د ځمکې ته لاړ شي پوه شوې پرې چې د دې نه هم داسې لاړې او د هغې نه هم داسې رالې هلته به یو زاویې جوړه شي که هغه زاویې په ډي د ځان سره بیا ښکته کوز که چې ورځي پوه شوې پرې د ځمکې مرکز ته ځي نو چې هلته ډي اوسي او هلته یې وګورې نو دا به د څومره وي 72 دا به د څه وي که کوم ملک په 80 باندې دی که میزان دې ته معلوم نه دی چې زموږ دا څه دی نو دوی به دلته ځمکه وکړي وایي چې په خپله یې معلوم وو که نه حالات مالاتونو بغیر وایي الله بسم الله کوي څومره مقصوره سره والی وکړه زموږ مرکز ته ځان ورسوئ بیا لاړ شئ لندن ته هلته خط ګرینیج چې په کوم ځای تللی دی هغه ځای کې مې وسورې او د زموږ مرکز ته ورسوئ نو یو ځای به شئ که نه نو چې یو ځای شئ هلته زاویې وکړئ نو چې د سوروانو وایه دلته بیا بوړونه جوړ کوله نو زموږ د علاقې طول البلد زاویې چې ده هغه پلان کوي یو څومره زاویې ولې وکړئ طول البلد پوه شوله راشه اوس زاویې زمانیه دغې دپاره مو دا وی که نه زاویې زمانیه په دقیق انداز د دغې مطلوب دایره زمانیه چې ده او هغه اعتدال رفیعي نقطه اعتدال رفیعي کومه دایره زمانیه چې ده د دغې دواړو د داسې هغې مرکز طرف ته راشه او وګوره هغه د نقطه اعتدال رفیعي هغه زموږ کوم طول البلد ته مخامخ او د مقام د مطلوب دایره زمانیه دا کوم ځای ته مخامخ چې کوم ځایونو ته مخامخ وي به دواړه خط استوا به کټ کېږي که نه زموږ مرکز ته لاړ شي وګورئ نو ووایي چې د دې دوو دوایر زمانیو په منځ کې فرق نو د دوو 20 فرق دی 30 فرق دی نو ووایي چې د دې دوو علاقو هغه زاویې زمانیه ده زاویې زمانیه یې پوهېږئ عرض البلد معلوم کرنے کا طریقہ دا عرض البلد دا معلومولو هغه یو طریقه چې د ټولو ښه طریقه چې ده نو هغه دا ډیجیټل آلات دي کمپیوټر شو لیپټاپ شو د دې لپاره ځان خاص یو ګړی ورته کې کمپاسې جوړې شوي پوه شوې په هغې باندې معلومېږي بلکل اشاریه په اشاریه درته صحیح وکړي که وایي چې په ساده طریقه یې معلومولی شي یو طریقه یې هغه دا ده چې د شپې د قطبي ستوری صحیح که نه د قطبي ستوري ارتفاع معلومولی ده یو څومره په ده پوه شوې هلته ما ویل چې په پیپ کې ورته وګوره که نه ٹھیک شوله په پیپ کې ورته وګورم چې دا پیپ کې دی دا ته ښکاره شي دا سر دې سر کې ته ګورې دلته ښکاره شو په دې ځای کې دی که نه دا پیپ چې څرنګې دی په ځمکه باندې د ځمکې سره هلته بل سر ورنږدې ټچ کړه ځمکې له زاویه معلومه کړه چې د څو درجې زاویه ده دوره درجې ستا د افق نه دا قطبي ستوری بلند دی که نه چې څومره درجې بلند و ستا د دې علاقې عرض البلد د دې قطبي ستوري بلندي چې څومره په کوم ځای کې ده دغې علاقې عرض البلد دا د عرض البلد په بنیاد باندې بلند یو طریقہ ہے بل راشا عرض البلد معلوم کرنے کا طریقہ 10 انورس مساوی 10 انورس
بریکټ شورو سایه چې کوم شی تا وټه کړی تقسیم عمود بریکټ باندې عمود نه مراد دا دی چې تا په دې ځمکه باندې څه وکړو مثال داسې دی بیا د دې سورې راوباسه څه وکړه نور یې ښه د دې سورې دی دا نو که مثال دا دی وکړو چې دا 1 میټر دی یا مثلا 1 فوټ دی او د دې سورې چې دی 1.5 فوټ دی نو هغه سورې تقسیم که په دې څیز باندې او بیا چې څه جواب ترې راغی نو د هغې 10 انورس وباسه هغې سره وباسه ضبط کہ ذریعہ نصف النہار کے اوپر سورج کے سمت الراس سے درجات معلوم کرے پھر نقشے سے میل شمس کے درجات معلوم کر کے اس میں جمع کرے بیا د نقشې نشاط چې دا چارټ ورکړی دی میل شمس روباسه دا عمل خو دې وکړو که نه د دې سورې دې روباسو هغه دې په دې تقسیم او بیا دې ولا 10 انورس روباسو پوه شوې بیا دې ورسره میل شمس جمع کو میل منفی ہو تو اس کو منفی کی علامت کے ساتھ لکھ کر الجبرائی جمع کرے اس کو لیے کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں تو جو بے جواب سر آگئے میں عرض البلد مطلق کوئی کہ میں بیا پورا قاعدہ سے جوڑا کرے دا عرض البلد مساوی ہے 10 انورس بریکٹ شروع سایہ تقسیم عمود بریکٹ بر جمع میل شمس میل شمس بکلا منفی ہو کلا جمع ہو دے ورځو کې منفی دی کنه منفی ہو که جمع ہو لیکن ګوره که جمع ہو که بالبر استا سره د 10 انورس او سایه تقسیم عمود د دغې نه بالبر استا سره 5 راغلی نو جمع او میل شمس نن چې دی نو هغه څه و بالبر 10 و د دې نه به څه جواب راشي 15 کنه وګدي شو دینه 5 راغلی او جمع او انت میل شمس منفی و منفی ہوئی پہ دسی ہوگی نو کیلکولیٹر کی آگا الجبرائی جمع دغه ویو کی جمع ویو کی 5 جمع منفی 10 جواب راشی منفی 5 جواب ایسا راشی منفی 5 پوچھوی بھی یو بل سادہ طریقہ دادا جو ځای راشي نو څه دې جوړ شي منفي 5 منفي 10 او د 5 نه چې 10 منفي کېږي نو منفي 5 جواب راځي څه جواب راځي ګنداري کې دغه شانتي کې په کیلکولیټر هم ټیک شو او دا عمل به ورسره ځان نه ګوډ وباسي دا عمل ورسره وکړه جمع او منفي چې د یو بل سره کراشي نو څه جواب راشي ګوره منفي او منفی د دې نه جواب راځي منفی او جمع د دې نه جواب راځي جمع او جمع लिख सकते हैं दवा मसलन 23 दिसंबर को कराची में वक्त निस्फ नहार 1 मीटर लकड़ी का साया 1.127 मीटर है इसको जब हमने खुली में डाला तो 10 इनवर्स बरिकट शोरो 1.127 तकसीम 1 बरिकट बन का जवाब 48.42 आया क्योंकि सूरज के सिमतुर्रा से दर्जात है 23 दिसंबर को मेरे शम्स 23.42 जुनूबी है जब इसको आपस में अलजबराई जमा तरीके से जमा किया तो जवाब 25 आया जो कि कराची का रजूल वही भी नकल कराची का रजूल बलद ने 25 का जवाब रहा है मुलाहजा जो इलाके मंतिक़े हारा के अंदर वाक़ है इनको एक एहतियात करना होगी कि अगर सूरज का मेल इनके आरस से बढ़ जाए और सूरज निस्फ नहार के और इनका साया शिमाल की बजाय जुनूब की तरफ हो तो साया मनफी लेंगे और फिर कुली में डालेंगे बाकी अमल में साबित करे या आसानी के लिए यूँ समझ ले कि अगर निस्फ नहार के वक्त साया जुनूब की जानिब हो तो साया मनफी लेंगे तूल बलद मालूम करने का तरीका पाकिस्तान में 75 दर्जा तूल बलद का वक़्त राइज है 75 दा ज़मून मयारी तूल है 75 मुताबिक जो औकात दी दा ज़मून मयारी औकात
आप मकाम मतलूब के वक़्त निस्फ़ नहार का मयारी वक्त निस्फ़ नहार से फ़र्क निकाल कर 4 मिनट भी दर्जे के हिसाब से मजमूआ दर्जात को 75 के साथ जमा या इससे तफरीक कर ले। मसलन 15 अप्रैल को आम नक्शे में मयारी वक्त निस्फ़ नहार ठीक 12 बजे, जबकि कराची की औकात सलात में 15 अप्रैल को निस्फ़ नहार का वक़्त 12:30 है। गोया दोनों औकात में 32 मिनट का फर्क है। आप 32 को 4 से तकसीम करें तो जवाब 8 आएगा। जवाब बजराशी गोया आप मयारी तूल से 8 दर्जे के फासले पर है। बस अगर मयारी तूल का मकाम आपकी मशरक में है तो आप 8 दर्जे तफरीक कर ले, अगर मगरिब में है तो इसमें 8 दर्जे जमा कर ले। पाकिस्तान का मयारी तूल 75 दर्जे है जो कि कराची के मशरक में है, लिहाजा 75 -8 67 जवाब आ गया। और ही 67 कराची मुंची तो खुलू देना तकरीबन 3 राशि अगर 75 मुंगे 72। हाँ, अगर दर्जज़ील कुलिये को इस्तेमाल कर लिया जाए तो मकामी तूल आसानी से मालूम हो जाएगा। कुलिये को बाएं से दाएं पढ़ा जाए उस आसान दगत से डायरेक्ट कुलिये जोड़ा गए। इसे मकामी तूल दा मसावी दे द मयारी तूल मनफी बरिकट शोरो मकामी वक्त निस्फ़ नहार मनफी मयारी वक्त निस्फ़ नहार बरिकट बद ज़रबे या पर अंग्रेजी की चीज़ लिखी मकामी तूल दबारा TB इस्तेमाली की तूलुल बलद मसावी है TS ना तूल स्टैंडर्ड तूल मयारी मनफी बरिकट शोरो LTN लोकल टाइम आफ्टरनून मकामी वक्त निस्फ़ मनफी STN स्टैंडर्ड टाइम आफ्टरनून बरिकट बन ज़रबी। अगर मकामी वक्त निस्फ़ नहार का पता न चले तो मालूम नहीं मालूम तो दायरा हिंदिया का पता तो दायरा हिंदिया के जरिए खत निस्फ़ नहार खींच ले, फिर दूसरे दिन जिस वक्त इस खत पर साया आए तो वो महफूज कर ले और इसका मयारी वक्त निस्फ़ नहार से फ़र्क निकाले। दायरा हिंदिया का तरीका पीछे गुजर गया। खुश वस बंसी जमुसर दायरा हिंदिया से ना वसी यो दायरा हिंदिया नंदा असे जोड़ो और द्वय व्यापार असे जोड़ो बोलो बाहर में जोड़ा नन बदा असे जोड़ो और बार में जोड़ो तो समान में ब्याह का टेबल में ब्याह समान साया फाइल जवाल सोरे बिन सभा मालूम तो जब मालिगर टेबल में ब्याह मालूम ताऊ वे बासे जिकन नवर दाना तीर बुझे दायरी न बार लाड़ शिका कोशिश भी असली प्रैक्टिकल दलता हूँ को अभी प्रैक्टिकल में बार में आना ठीक है।